ها دې نه پس زموږ سره د سکین ټایپ چې تاسو په څومره طریقو سره خپل ټارګټ سیستم سکین کولی شئ، هغې کې چې کوم دی انفارمیشن ګیدرینګ کولی شئ. مختلف سکینینګ تاسو هغه ټایپ تاسو چې کوم دی په خپله باندې پرفارم کولی شئ. لکه مثال کې طور په زموږ سره دی انمیپ کمانډ زموږ سره دی انمیپ آیپن اس اس او د هغې نه پس ټارګټ سیسټم نو دی سکینینګ کې به زموږ سره څه پرفارم شي، ټي سی پي سینګ سکینینګ دا به زموږ سره پرفارم شي. کپرس کې انمیپ آیپن اس ټي دا کمانډ مونږ انټر کو د دې په ذریعه باندې زموږ سره سکینینګ سٹارټ کیږي. کم سکینینګ سٹارټ کیږي دا زموږ سره ډسکرپشن دی ټي سی پي کنیکټ سکین. ټي سی پي مطلب دی ټرانسمیشن کمیونیکیشن پروتوکول. هغې نه پس زموږ سره دی انمیپ اس یو د دې کمانډ په ذریعه باندې تاسو یو ډي پي سکینینګ سٹارټ کولی شئ. دا به مونږ پریکټیکل اپلای کوو چې تاسو دا کانسیپټ هم کلیر شي. لکه مثال کې طور پر زموږ سره دی انمیپ آیپن اس اس او ټارګټ سیسټم. دا به راشي مونږ خپل کالینس اپریټینګ سیسټم ته دلته مونږ ټایپ کو انمیپ آیپن اس اس او د هغې نه پس زموږ سره ټارګټ سیسټم دی. کمانډ کیپیټل دی او که سمال دی دا به تاسو ګورئ د هغې مطابق به تاسو ورکوئ. په دې کې به تاسو غټ خیال کوئ چې تاسو سره کوم کمانډ کې ایرر راځي نو تاسو به اول کمانډ ګورئ چې دا کمانډ زموږ سره صحیح دی او که صحیح نه دی. لکه زموږ سره اوس دی انمیپ آیپن اس او کیپیټل اس. دلته هم تاسو کتلی شئ زموږ سره دی انمیپ آیپن اس کیپیټل اس. د دې په ذریعه باندې موږ ټي سی پي سینګ سکینینګ دا موږ سٹارټ کولی شو. دا به موږ انټرفیس کو دا موږ سره ټارګټ سیسټم څه شی دی انمیپ افیشل ویب سایټ دی. ایگزامپل په تر باندې دا موږ د دې وجې نه صرف اپلای کوو چې تاسو کانسیپټ کلیر شي چې په کومه طریقه باندې تاسو سکینینګ کولی شئ، په کومه طریقه باندې تاسو خپل ټارګټ سیسټم سپیسیفای کولی شئ او مور انفارمیشن تاسو کلیکټ کولی شئ. او انفارمیشن څه کلیکټ کولی شئ هغه تاسو ته ما الریډي کلیر کړه چې تاسو اوپن پورټ فایند کولی شئ، ولنربیلیټي فایند کولی شئ، ویکنیسز فایند کولی شئ، سروس ورژن ډیټیکشن کولی شئ. دا اوورال چې کوم دی تاسو پرفارم کولی شئ. نو د انمیپ آیپن اس کیپیټل اس او د هغې نه پس ټارګټ سیسټم د دې په ذریعه باندې تاسو سینګ ټي سی پي سینګ سکینینګ دا تاسو پرفارم کولی شئ. دا زموږ سره ریزلټ دی. دا به موږ ډیپلی انالایز کوو او دا موږ فردر انالایز کوو په نیکسټ ویډیو کې چې تاسو پرې پوه شئ. کلوز پورټ او اوپن پورټ امید لرم په دې به تاسو پوه شوي. په دې په طریقه باندې به تاسو خپل نور کمانډ هم انټر کوئ. دا به موږ سکرین کلیر کړو را به شو خپل کمانډ ته. دا زموږ سره دی ټي سی پي سکین انمیپ آیپن اس ټي. دا کمانډ به موږ انټر کړو. د دې کمانډ په ذریعه باندې تاسو خپل ټي سی پي چې کوم سکینینګ دی هغه تاسو پرفارم کولی شئ. لکه مثال کې طور پر انمیپ آیپن اس ټي او د هغې نه پس زموږ سره دی انمیپ ډاټ او آر جي دا زموږ سره افیشل ویب سایټ دی. لکه فرض که موږ انټرفیس کړو د دې سکینینګ به زموږ سره سټارټ شي. دا زموږ سره کم کمانډ دی اس ټي. نو اس ټي مطلب دا دی ټي سی پي سکینینګ دی زموږ سره. دلته موږ وګورو اس ټي څه مطلب دی ټي سی پي کنیکټ سکین ټرانسمیشن کمیونیکیشن پروتوکول دې ته موږ ویلی شو. نو دا زموږ سره هغه سکینینګ سټارټ دی. دا به زموږ سره سکینینګ کمپلیټ کړي. دا زموږ سره ټي سی پي سکینینګ سټارټ شو. اوس که دا فردر موږ نور انالایز کوو په دې موږ ډیپلی بحث کوو خبره کوو دا بیا ډېره اوږدېږي. دا به موږ وایر شارک ته د دې نه علاوه مختلف ټولز دی. وایر شارک نیټورک چې کوم دی مانیټرینګ ټول دی. د دې په ذریعه باندې موږ نیټورک چې کوم پیکټ دی هغه مانیټر کوو چې زموږ سره کم پیکټ ریسیو کېږي، کم ټرانسمیټ کېږي، کم آی پی ایډرس زموږ سره د ډیسټینیشن سورس. دا به موږ فردر په نیکسټ ویډیو کې انالایز کړو چې ستاسو کانسیپټ بیا کلیر وي. دا زموږ سره نیکسټ سکین شو. د دې په ذریعه باندې تاسو سکینینګ پرفارم کولی شئ. موږ به سکرین کلیر کړو. دا به شو خپل نیکسټ کمانډ. دا به تاسو په خپله باندې اپلای کړئ. نو دا یو کمانډ به تاسو اپلای کړئ نو ستاسو کانسیپټ به بالکل کلیر شي. هغې نه پس زموږ سره دی هوسټ ډسکوري. لکه اوس مثال کې طور پر هوسټ ډسکوري څه ته وایي. مثال کې طور پر ستاسو یو ټارګټ سیسټم دی. هغه ټارګټ سیسټم ستاسو سره آنلاین دی او که آفلاین دی هغه به تاسو د هوسټ ډسکوري د دې کمانډ په ذریعه باندې ګورئ. او دا امپارټنټ ولې دی لکه مثال کې طور پر ستاسو یو ټارګټ سیسټم دی هغه ستاسو سره آفلاین دی او تاسو خپل اکټیویټي پرفارم کوئ نو هغه به نه پرفارم کېږي. هغه ریزلټ به تاسو ته نه ډسپلی کېږي. هغې انفارمیشن تاسو نشئ کلیکټ کولی. ولې وجې سره مثال کې طور پر هغه زموږ سره آفلاین دی چې یو ټارګټ سیسټم زموږ سره آفلاین دی او په هغې باندې موږ خپل اکټیویټي پرفارم کوو هغه به موږ ته ریزلټ نه شو کېږي. ولې چې هغه زموږ سره آفلاین دی، هغه زموږ سره پاور اپ دی، هغې سره انټرنیټ نشته دی. د هغې په ذریعه موږ خپل سکینینګ نشو پرفارم کولی. نو د هغې د وجې نه چې کوم دی هوسټ ډسکوري د دې په ذریعه باندې موږ دا پته لګولی شو چې زموږ ټارګټ سیسټم باندې موږ کوم اکټیویټي پرفارم کوو چې زموږ دا ټارګټ سیسټم آنلاین دی او که آفلاین دی. دا به تاسو څنګه پته لګوئ
دا ډیر اسان وړي ایزي دي. هغه لپاره موږ سره پینګ سکین دا موږ سره کمانډ nmap-sin د دې کمانډ په ذریعہ باندې تاسو پته لګولای شئ. یا بل کمانډ هم سره د لیست ټارګټ اونلی د دې په ذریعہ باندې تاسو کتلای شئ. TCP acknowledgement scan د دې په ذریعہ باندې تاسو ویریفای کولای شئ، معلومولای شئ چې زموږ سره ټارګټ سیستم دا آنلاین دی او کاپلاین دی. لکه مثال کې تور په موږ پینګ دا سکین موږ فرپام کو موږ سره یو کمانډ دی پینګ هغه نه په موږ سره ټارګټ سیستم دی. دا موږ زموږ سره آفلاین دی او آنلاین دی. نو پینګ د دې کمانډ په ذریعہ او ټارګټ سیستم هغه موږ انټر کوو. دلته تاسو کوته چې موږ سره سٹارټ دی کپرس کې دا ریکوست دا موږ سره ریکوست زی او موږ سره ریسپانس راځي. نو دا موږ سره آنلاین دی. د دې مطلب دا دی چې موږ سره آنلاین دی، موږ سره اکټیو دی، موږ خپل انفارمیشن چې کوم دی کلیکټ کولای شو، موږ خپل اکټیویټي فرپام کولای شو. کپرس کې یو سیستم آفلاین دی نو دلته په تاسو سره بیا دا ریکوست مکمل په ځګي باندې ولاړی. بیا تاسو بل طریقه هم شته کپرس کې یو ریکوست په ځګي باندې ولاړی د قشان موږ سره ریسپانس ناراضي. کنټرول سی دا موږ کلوز کو کپرس کې موږ سره ریسپانس ناراضي صرف په ځګي باندې ولاړی. نو هغه یو وجه کېږي چې موږ کم ټارګټ سیستم دی په کم ټارګټ سیستم باندې موږ خپل اکټیویټي فرپام کوو. کېدای شي هغه ته فایروال لګیدلی، هغه فایروال هغه د یو ډیوایس ته هغه د یو سافټویر کې د یو ډیوایس کې چې هغه زمونږ ملیشیس چې کوم ریکوست هغه بلاک کوي، هغه مونږ نه پریږدي سکینینګ ته ولي چې هغه ځان سکیور کړی دی. هغه لپاره زموږ بیا بل پروسس دی چې په هغه پروسس په طریقه باندې موږ کتلی شو چې یاره زموږ سره ټارګټ سیستم آفلاین دی او که آنلاین دی. د دې پینګ کمانډ په ذریعه باندې تاسو خپل ټارګټ سیستم کتلی شئ چې زموږ سره آفلاین دی او که آنلاین دی. نو اگین موږ سکرین کلیر کړو. دلته به راشم خپل کروم دا اکټیویټي دا کمانډ به تاسو په خپل اپلای کړئ چې تاسو کانسپټ بالکل کلیر شي. په کومه خبره نه پوهیږئ کمنټ باکس کې وایي په هغې به موږ فردر انالیسس کوو، هغه به موږ فردر انالایز کوو. هغې نه پس زموږ سره پورټ سکینینګ. پورټ سکینینګ څه ته وایي؟ لکه مثال کې طور پر زموږ سره یو ټارګټ سیستم، دا هغه ټارګټ سیستم سره موږ کمیونیکیشن کوو، په سلاره باندې به کوو، په پروټوکول باندې به کوو، په سروس باندې به کوو که نه. دا خو تاسو ته ما الریډي په نیکسټ ویډیو کې په پریویس ویډیو کې ایکسپلین کړي دي چې TCP دا څه ته وایي، IP اډرس دا څه ته وایي، یو ډیوایس د بل ډیوایس سره کمیونیکیشن څه ته وایي، څنګه کوي. لکه اوس پریویس ویډیو موږ کړله واټ از کمپیوټر نیټورکینګ. کمپیوټر نیټورکینګ دا زموږ سره یو ویډیو اپلوډ شوی، تاسو وګورئ ستاسو کانسپټ په کلیر شي. بل زموږ سره دی IP اډرس، هغه ویډیو وګورئ ستاسو کانسپټ په کلیر شي. په دې بیا تاسو ډېر په اسانه باندې پوهیږئ. لکه اوس مثال کې طور پر پورټ څه ته وایي، پورټ زموږ سره یوه لار ده. اوس خپل ټارګټ سیستم باندې موږ اکټیویټي فرپام کوو. هغه ټارګټ سیستم کې چې کومه لار ده هغه به موږ ګورو، هغه به موږ سکین کوو چې په دې لارې کې زموږ سره کمزوري خو نشته، په دې لارې کې زموږ سره کم سروس ټریننګ کړي، هغې پیدا موږ ته څه شي ده، هغې پیدا موږ ته څه ده. لکه مثال کې طور پر یو ټارګټ سیستم دی، هغې لاره کمزوري ده یا په هغې کې ولنربیلټي ده، هغه موږ هیک کولی شو، کمپرومایز کولی شو. د دې مطلب صرف دا دی چې زموږ کومه لاره ده کمزوري ده، که فرض کړئ کمزوري نو هغه موږ هیک کولی شو او کمپرومایز کولی شو. که فرض کړئ یوه لاره سکیور ده نو هغه سکیورټي به موږ ماتو څنګه، دا به موږ انالایز کوو. دا د ایتیکل هیکینګ پارټ دی زموږ ته، دا د اوفینسیو سکیورټي پارټ دی، دا به موږ فردر انالایز کوو. لکه اوس مثال کې طور پر سنګل پورټ سکینینګ تاسو کوئ، یوه لاره تاسو سکین کوئ. لکه اوس کله کمپیوټر سره یو ډیوایس یا بل ډیوایس سره کمیونیکیشن کوي، دا مختلف لارو په ذریعه باندې کوي. نو تاسو ته دا وایي چې سنګل پورټ سکینینګ به تاسو څنګه کوئ، یوه لاره به تاسو څنګه سکین کوئ، او ملټیپل لاره هغه به تاسو څنګه سکین کوئ، او ټولې لارې چې کوم دي کومې لارې د کمیونیکیشن لپاره جوړې شوي دي هغه ټولې لارې به تاسو څنګه سکین کوئ. دا مختلف زموږ سره کمانډ دی، دا به موږ پریکټیکل اپلای کړو. لکه زموږ سره اوس دی nmap، هغې نه پس -p. د p مطلب دا دی چې زموږ سره پورټ نمبر، هغه پورټ نمبر به تاسو سپیسیفای کړئ کوم پورټ سکین کوئ، او هغې نه پس ټارګټ سیستم ایگزامپل دا به موږ پریکټیکل اپلای کړو. زموږ سره دی nmap، زموږ سره دا ټولز نیم شو، او زموږ سره دی p مطلب دا زموږ سره پورټ سپیسیفای کړه کوم پورټ تاسو سکین کول غواړئ. موږ سکین کول غواړو، تاسو نمبر هم انټر کولی شي او تاسو انټر کولی شي د هغې سروس نیم هم. نو زموږ سروس نمبر دی 80. دا پورټ زموږ سره سکین کړه، دا لار زموږ سره سکین کړه. د کم ډیوایس هغه ډیوایس پورټ ته تاسو مطلب سپیسیفای کړئ، هغه به تاسو اساین کړئ. لکه زموږ سره اوس ایگزامپل دی nmap.org. د دې ټارګټ سیستم، د دې ټارګټ ویب سایټ یا د دې ټارګټ سیستم یا د دې ټارګټ ډیوایس پورټ نمبر 80 زموږ سره سکین کړو، د هغې مطابق زموږ سره ریزلټ شو کړه. زموږ سره به 80 نمبر پورټ، صرف 80 نمبر پورټ به زموږ سره سکین شي. ولې چې موږ ته صرف 80 نمبر پورټ اساین کړی، موږ به انټر پریس کړو، دا به زموږ سره سکین کوي صرف 80 نمبر پورټ. نو دلته تاسو کتلی شئ زموږ سره ریزلټ شو.
صرف 80 نمبر پورټ زموږ سره سکین شو. اوس مثال کے طور پر زموږ سره د ان میپ زموږ سره سکین کا پورټ نمبر 443 او انټر به موږ پریس کړو. نو زموږ سره به صرف سکین شي 443. دلته تاسو کتلی چې زموږ سره 80 نمبر و، دلته زموږ سره 443 دی. نو دې کمانډ مطلب څه شو؟ پورټ نمبر 80 زموږ سره سکین کا په دې ټارګټ سیستم کې، او دلته دی پورټ نمبر 443 زموږ سره سکین کا په کوم ټارګټ کې nmap.org. نو دې په ذریعه باندې تاسو پورټ سپیسیفای کولی شئ، او پورټ زموږ سره بای ډیفالت پورټ زموږ سره څومره دي او آل پورټ زموږ سره څومره دي دا به موږ نیکسټ ګورو. سکرین به کلیر کړو، انټر به پریس کړو، رابشو خپل ویب سایټ ته، خپل پی ډي اف ته. دلته زموږ سره دی سنگل پورټ سکینینګ. اوس مثال کے طور پر تاسو سپیسیفک پورټ سکین کول غواړئ، لکه زموږ سره دا پورټ هم سکین کا، مثال کے طور پر 80 443 دا پورټ هم زموږ سره سکین کا، زموږ سره 20 پورټ دا هم سکین کا، 25 دا زموږ سره پورټ دا هم سکین کا. دا ټول تاسو سپیسیفای کولی شئ. لکه مثال کے طور پر زموږ سره دی nmap-p پورټ نمبر 80 زموږ سره سکین کا، هغې نه پس زموږ سره دی پورټ نمبر 443 زموږ سره سکین کا، هغې نه پس زموږ سره دی 20 پورټ زموږ سره سکین کا، هغې نه پس مختلف پورټ تاسو اساین کولی شئ په کم ټارګټ سیسټم کې، په nmap کې nmap.org. موږ به انټر پریس کړو، دا به زموږ سره پورټ سکینینګ سټارټ کړي. کم پورټ سکینینګ به سټارټ کړي؟ سپیسیفک پورټ سکینینګ. دلته زموږ سره ایرر راغی، دا ایرر به موږ حل کوو څنګه، دا به موږ کلیر کوو څنګه. لکه مثال کے طور پر زموږ سره nmap پورټ نمبر 80 پورټ نمبر 443 دې کې به موږ کاما شو، دلته زموږ سره کاما او انټر به پریس کړو. کاما به تاسو مطلب دلته سپیسیفای کړئ چې هغو ته پته ولګي چې زموږ سره دا پورټ هم سکین کول غواړي، 80 نمبر 443 پورټ هم زموږ سره سکین کول غواړي، او 24 هم زموږ سره 20 چې کوم پورټ دی دا زموږ سره سکین کول غواړي. دلته تاسو وګورئ چې زموږ سره ایرر ولې راغی. دلته ورته موږ ډاټ نه و کړی، موږ ورته نه ویلي چې زموږ سره 80 هم سکین کا، دا هم سکین کا، 443 او 20 هم زموږ سره سکین کا. نو زموږ سره ایرر راغی، صرف یو ریزلټ یې زموږ سره ډسپلی کو، بای ډیفالت چې کوم ریزلټ دی. دلته موږ کمانډ انټر کو nmap د ټول نیم پورټ نمبر 80 پورټ نمبر 443 او پورټ نمبر 20 دا زموږ سره سکین کا په ټارګټ سیسټم کې nmap.org زموږ سره ټارګټ دی. د دې په ذریعه باندې تاسو آی پی ایډرس هم اساین کولی شئ، ډي ان ایس هم اساین کولی شئ، او میک ایډرس هم اساین کولی شئ. هغې مطابق به موږ ته بیا ریزلټ ډسپلی کېږي. نو دلته تاسو کتلی شئ چې زموږ سره 80 نمبر پورټ، 443 نمبر پورټ او 20 نمبر پورټ صرف دا زموږ سره سکین شوه. دلته هم تاسو وګورئ چې زموږ سره پورټ نمبر 20 پورټ نمبر 80 او پورټ نمبر 443 صرف دا پورټ زموږ سره سکین شو. نو د دې کمانډ مطلب دا چې سپیسیفک پورټ تاسو سکین کول غواړئ، نو تاسو د دې کمانډ په ذریعه باندې سکین کولی شئ. اگین موږ سکرین کلیر کړو، رابشو خپل پی ډي اف ته. که فرض که تاسو آل پورټ سکینینګ کول غواړئ چې زموږ سره یو ټارګټ سیسټم دی، په هغې کې څومره هم پورټ وي هغه اوورال زموږ سره سکین کا. د هغې لپاره زموږ سره کمانډ دی nmap-p مخکې به تیم آیفن ولګوئ او شاته به تیم آیفن. نو ستاسو سره به اوورال چې کوم پورټ دی په ټارګټ سیسټم کې د هغې سکینینګ به زموږ سره سټارټ شي. لکه اگزامپل زموږ سره دی nmap-p اور هغې نه پس زموږ سره دی مثال کے طور پر nmap.org دا زموږ سره ټارګټ سیسټم دی. موږ به انټر پریس کړو، نو اوورال چې کوم پورټ دی هغه سکینینګ به زموږ سره سټارټ کړي. لکه مثال کے طور پر اوورال څومره پورټ دی زموږ سره په ټارګټ سیسټم کې هغه اوورال پورټ په تاسو دلته ډسپلی کړي. موږ به انټر پریس کړو چې موږ ته پته ولګي زموږ سره سکینینګ څومره وشو، پروسس زموږ سره څومره وشو. نو دلته 0.29% دې ته به تاسو ویټ کوئ. دا به تاسو په خپله باندې اپلای کړئ چې ستاسو کانسپټ پې کلیر شي. کنټرول C به دا کلوز کړم او سکرین به کلیر کړم. اگین به راشم خپل ګوګل کروم ته. په دې په ذریعه باندې تاسو خپل سکینینګ پرفارم کولی شئ، پورټ سکینینګ کولی شئ. nmap-p د دې کمانډ په ذریعه باندې تاسو پاس سکینینګ کولی شئ چې کوم ټارګټ سیسټم دی په هغې کې چې کوم ټاپ پورټ دی او ټاپ سکینینګ دی هغه به تاسو پرفارم کوئ. نو پاس به زموږ سره سکینینګ سټارټ شي. i.p مطلب دا چې زموږ سره کوم سکینینګ کېږي دا زموږ سره پاس وشي. پاس مطلب ضرب وشي زموږ سره. او د بل مطلب دا چې زموږ سره ټاپ چې کوم 100 پورټ دی هغه زموږ سره سکین کا. لکه مثال کے طور پر nmap-p کیپیټل اپ او nmap.org زموږ سره ټارګټ سیسټم شو. که موږ انټر پریس کړو دا به زموږ سره سکینینګ پاس ټم کي، زموږ سره ریزلټ ضرب شو کي، او بل به زموږ سره چې کوم ټاپ 100 پورټ دي
100 لارې دي په دې ټارګټ سیستم کې هغه به زموږ سره سکین کی. نو په دې کې چې کوم ټاپ 100 لارې دي پای کې زموږ سره صرف دا ډسپلی شو. د دې مطلب دا چې زموږ سره صرف دا لارې په دې کې استعمالي د دې سیوا لارې زموږ سره د دې سیوا پورټ زموږ سره اوپن نشته دی. دا زموږ سره هغه پورټ او هغه سرویس دي. تاسو بیا فردر انالایز کولای شئ. دا به موږ انالایز کوو په نیکسټ ویډیو کې. دا صرف تاسو بیسیک دي، دا کنفیوژن تاسو کلیر شي، دا کانسپټ تاسو کلیر شي چې په څه طریقه باندې تاسو ان میپ استعمالولی شئ، یوز کولی شئ. اگین موږ سکرین کلیر کړو، راغلو شو پی ډي اف ته. هغې نه پس زموږ سره سروس او ورجن ډیټیکشن دا ډېر اهم او ډېر ضروري دي، سپیشلی په بګ باونټي کې او سپیشلی په ایتیکل هیکینګ کې. اوس مثال کے طور پر زموږ سره یو ټارګټ سیسټم دی. په هغه ټارګټ سیسټم کې موږ ولنریبلیټي فایند کوو چې یار زموږ سره په سروس کې ولنریبلیټي شته او که نشته. ولنریبلیټي څه ته وایي؟ ولنریبلیټي یو کمزورۍ ته وایي. کم کمزورۍ د وجې نه چې موږ خپل یا ټارګټ سیسټم هیک کولی شو او کمپرومایز کولی شو. نو سروس په زموږ سره ډیټیکټ کوي او ورجن په زموږ سره ډیټیکټ کوي د دې کمانډ په ذریعه باندې. دا زموږ سره ډسکرپشن دی، دا زموږ سره کمانډ دی او دا زموږ سره اگزامپل دی. نو ډسکرپشن کې موږ څه خبره کوي چې ان میپ آیپن اس وی او هغې نه پس ټارګټ د دې کمانډ په ذریعه باندې تاسو سروس ډیټیکټ کولی شئ، د سروس ورجن ډیټیکټ کولی شئ. سروس زموږ سره چې ایچ ټي ټي پي، ایچ پی ټي پی ایس او اس اس ایچ او اس ام ټي پي دا مختلف سروس دي. د دې ورجن به موږ ډیټیکټ کوي چې دا کوم ورجن په دې کې انسټال دی. د ورجن مقصد او مطلب صرف دا دی چې موږ ته پته ولګي چې یاره په دې ټارګټ سیسټم کې کوم ورجن انسټال دی، نو هغه زموږ سره ولنریبل دی او که نه دی، کمزوری دی او که نه دی. د دې وجې نه موږ چې کوم دی سروس او ورجن ډیټیکشن دا کمانډ انټر کوو او دا ډېر اهم او ډېر ضروري دی ځکه چې موږ ته خپل سروس پته ولګي چې زموږ سره دا سروس دی دا ولنریبل دی او که نه دی. دا به موږ پریکټیکل اپلای کوو. د هغې لپاره زموږ سره کمانډ دی ان میپ آیپن اس کیپیټل وي او ټارګټ سیسټم. راوړو شو خپل کالینس اپریټینګ سیسټم ته ان میپ آیپن اس وي او خپل ټارګټ سیسټم. ټارګټ سیسټم زموږ سره چې ان میپ ډاټ او ار جي انټر به پریس کړو. نو په ان میپ چې کوم ویب سایټ دی، ان میپ چې کوم ټارګټ دی، په دې کې چې کوم سروس دی هغې ورجن به موږ ته ډیټیکټ کړي چې په دې کې زموږ سره دا ورجن دی. نو هغه ورجن په بیس باندې به موږ بیا فردر انالایز کوو چې هغه زموږ سره دا ورجن ولنریبل دی او که نه دی. که فرض که ولنریبل وي نو چې کوم ټارګټ سیسټم دی د هغې چې کوم انر دی هغې ته به موږ راپورټ وکړو چې ستاسو په ټارګټ سیسټم کې دا ولنریبلیټي ده، دا تاسو فکس کړئ. که فرض که نه فکس کوئ نو سایبر کریمینل ستاسو په ټارګټ سیسټم باندې اټیک کولی شي، دا ډیمیج کولی شي، دا ډسټرکټ کولی شي. نو ان میپ چې کوم سروس او ورجن دی، د ورجن او سروس مطلب دا دی چې زموږ سره په سروس کې چې کوم ورجن دی هغه موږ ته ډسپلی کا. د دې په ذریعه باندې موږ د سروس ورجن ډیټیکټ کولی شو چې موږ سره ولنریبلیټي موجود ده او که نه ده. نو زموږ سره سکینینګ سټارټ دی. اګین به موږ انټر پریس کړو، دا زموږ سره پروسس به ډسپلی شي. زموږ سره 100% پروسس وشو. دې ته به 1 سیکنډ یا 3 سیکنډ یا 15 سیکنډ ویټ وکړئ، دا به زموږ سره ریزلټ ډسپلی کړي. هغې په بیس باندې به تاسو ته دا کانسپټ کلیر کړم. لکه مثال کے طور پر موږ سره ان میپ کمانډ شو، ټول شو، د هغې لپاره اس وي سروس او ورجن ډیټیکټ کړه زموږ سره په ټارګټ سیسټم کې. دې نه مخکې زموږ سره دا چې کوم ریزلټ دا زموږ سره نه ډسپلی کېدو. ولې نه ډسپلی نه کېدو؟ هغې مطلب دا و چې زموږ سره آیپن اس وي دا کمانډ زموږ سره موږ نو انټر کړی او د دې کمانډ کار زموږ سره څه دی سروس او ورجن ډیټیکټ کول په ټارګټ سیسټم کې چې د دې په ذریعه باندې موږ ولنریبلیټي فایند کولی شو. زموږ سره یو ټارګټ سیسټم دی، دا ریزلټ به موږ تاسو ته ایکسپلین کړو. تاسو به د ان میپ A to Z کانسپټ کلیر شي چې دا تاسو زده کړو چې سروس څه ته وایي، ورجن څه ته وایي، ولنریبلیټي څه ته وایي. نو تاسو د ایتیکل هیکینګ کانسپټ په کلیر شي. لکه دا زموږ سره ریزلټ ډسپلی شو. دلته راشو خپل ګوګل کروم ته سروس ورجن ډیټیکشن دا موږ سره کمانډ موږ انټر کو ان میپ آیپن اس کیپیټل وی دا غینه پس ټارګټ سیسټم. دا کمانډ موږ دلته انټر کو ان میپ د ټول نوم شو، آیپن اس وی دا موږ سره کمانډ شو او ټارګټ سیسټم موږ سره شو. دا موږ سره سروس او ورجن ډیټیکشن کوي. دا موږ سره سروس دی ته وګورئ ښه. دا موږ سره سروس شو او دا موږ سره ورجن شو. نو سروس ډیټیکشن هم موږ سره وکړو او ورجن ډیټیکشن هم موږ سره وکړو. اوس په دا موږ اپار د نور څنګه انالایز کوو. لکه مثال کے طور پر زموږ سره یو ټارګټ سیسټم دی، هغې کې زموږ سره دی اس اس ایچ، دا زموږ سره یو سروس رننګ کې دی او د هغې ورجن زموږ سره څه شی دی اوپن اس اس ایچ او د هغې ورجن 7.4 دا زموږ سره ورجن شو. دا به موږ کاپي کړو مثال کے طور پر او لاړ به شو ګوګل کروم ته. دلته ګوګل کروم ته راغلو، دا موږ پیسټ کړو، انټر به پریس کړو، ساري را به شو خپل دا به موږ کاپي کړو
دلته به راشو ګوګل کروم ته دا به موږ دلته پیسټ کړو دا موږ سره نه پیسټ کېږي نو دا به موږ SSH هغې نه پس کوم دی زموږ سره ورجن څه شی دی اوپن SSH او 7.4 دا به موږ دلته انټر کړو کروم ته به راشو اوپن SSH او هغې نه پس زموږ سره 7.4 او هغې نه پس زموږ سره انټر به موږ پریس کړو دلته تاسو کتلی شئ چې دا زموږ سره مختلف ورژن دي اوس په دې باندې تاسو فردر څنګه ریسرچ کوئ که تاسو په یو ټارګټ سیسټم کې ورژن آئیډنټیفای کو د سروس ورژن هم آئیډنټیفای کو لکه مثال کې تور په دغه سره ټارګټ سیسټم دی په ټارګټ سیسټم کې زموږ سره SSH سرور دی سروس دی او ورژن زموږ سره دی که په دې ورژن کې زموږ سره ولنریبিলিټي وا کمزوري وا نو دا ټارګټ سیسټم موږ ایزیلی هیک کولای شو کمپرومایز کولای شو نو دلته به موږ د فردر انالایز کوو په دې موږ فردر ریسرچ کوو دا به تاسو کاپی کوئ اوپن SSH 7.4 دا به تاسو راشئ ګوګل کروم ته دلته به ټایپ کوئ هغې نه پس به دلته ټایپ کړئ ایکسپلویټ انټر به پریس کړئ نو دلته تاسو کتلی شئ چې نون ولنریبিলিټي ان اوپن SSH 7.4 ریموټ کوډ ایگزیکیوشن د دې مطلب دا دی چې دا کوم ټارګټ سیسټم دی او په کوم ټارګټ سیسټم کې چې دا کوم ولنریبিলিټي ده دا تاسو ریموټلی مالیشیس کوډ پکې ایگزیکیوټ کولی شئ او تاسو دا هیک کولی شئ ایکسپلویټ کولی شئ نو د دې مطلب دا شو چې په یو ټارګټ سیسټم کې تاسو ولنریبিলিټي فایند کړه یا په ټارګټ سیسټم کې تاسو کمزوري فایند کړه یا ته په ټارګټ سیسټم کې تاسو مس کنفیګریشن دا فایند کړه نو د دې په ذریعه باندې تاسو ټارګټ سیسټم ریموټلی هیک کولی شئ هغه بیس ته هغه ډیپینډ ده په یو CVE باندې په یو ولنریبিলিټي باندې چې کوم ولنریبিলিټي زموږ سره کار څه کوي او ولنریبিলিټي زموږ سره څه ویل غواړي هغه ولنریبিলিټي به موږ بیا فردر نور ریسرچ کوو چې دا ولنریبিলিټي زموږ سره کار څنګه کوي دا ولنریبিলিټي به موږ ایکسپلویټ کوو څنګه دا ولنریبিলিټي په ذریعه باندې موږ څنګه خپل ټارګټ سیسټم هیک کوو او کمپرومایز کوو دا زموږ سره یو ورکوټ غونډه کې ایکسپلینیشن دی دا په نیکسټ ویډیو کې موږ نور فردر انالایز کوو نو دا موږ سره مختلف ورژن دي دا تاسو کاپی کولی شئ په دې باندې تاسو فردر ریسرچ کولی شئ چې زموږ سره دا ورژن کمزوری دی او ورژن ولنریبل دی او که نه دی اګین موږ دلته ټایپ کلیر انټر به پریس کړو زموږ سره به سکرین کلیر شي هغې نه پس زموږ سره دی دا به موږ کلوز کړو زموږ سره نیکسټ کمانډ دی لایټ موډ دا مختلف کمانډ دی nmap-sv هغې نه پس چې کوم دی ورژن لایټ دا به تاسو د دې نه هم سیوا نور ورژن آئیډنټیفای کوي ډیټیکټ کوي به یو ټارګټ سیسټم کې زموږ سره ورژن دي په ټارګټ سیسټم کې زموږ سره یو سروس دی هغې ورژن به موږ څنګه ډیټیکټ کوو نو دا تاسو مختلف کمانډ دي د دې کمانډ په ذریعه باندې تاسو ورژن ډیټیکټ کولی شئ سروس ډیټیکشن کولی شئ دلته هم تاسو کتلی شئ دا سره پر دي سروس اینډ ورژن ډیټیکشن لپاره چې په ټارګټ سیسټم کې کوم سروس دی کوم سروس په ذریعه باندې چې دا کمیونیکیشن کوي په هغه سروس کې زموږ سره څه کمزوري وي څه ورژن ډیټیکشن هغه تاسو د دې کمانډ په ذریعه باندې اپلای کولی شئ هغې نه پس زموږ سره د OS ډیټیکشن دا ډېر اهم دی اوس زموږ سره یو ټارګټ سیسټم دی ټارګټ سیسټم یا IP اډرس دی یا زموږ سره DNS دی نو چې موږ ته دا پته وي چې زموږ سره دا کوم ټارګټ سیسټم دی په کوم ټارګټ سیسټم باندې موږ خپل اکټیویټي پرفارم کوو چې دا ټارګټ سیسټم زموږ سره موبایل فون دی که کمپیوټر سیسټم دی یا زموږ سره پرنټر دی یا زموږ سره راوټر دی څه شی دی دا اډرس زموږ سره څه شی دی دا اډرس زموږ سره څه ته اساین شوی دی دا زموږ سره یو کمپیوټر ته اساین شوی دی یو موبایل ته اساین شوی دی یا یو IoT ډیوایس ته اساین شوی دی IoT مطلب دی انټرنیټ اف تھنګ کوم ډیوایس چې د انټرنیټ سره کنیکټ کېږي هغه خبره موږ کوو نو د دې په ذریعه باندې تاسو پته لګولی شئ چې زموږ دا کوم ټارګټ سیسټم دی چې دا ټارګټ سیسټم IP اډرس دا ټارګټ سیسټم زموږ سره موبایل فون دی دا زموږ سره کمپیوټر سیسټم دی دا زموږ سره څه ټارګټ دی نو تاسو OS ډیټیکشن کولی شئ اپریټنګ سیسټم ډیټیکشن دې ته موږ اپریټنګ سیسټم ډیټیکشن هم ویلی شو دې لپاره زموږ سره کمانډ دی زموږ سره دی nmap-o دا به موږ پریکټیکل اپلای کوو nmap-o هغې نه پس زموږ سره ټارګټ سیسټم دی مثال کې طور پر ایگزامپل زموږ سره nmap دی زموږ سره DNS دی موږ ته پته چې DNS دی نو nmap.org انټر به پریس کړو دلته به تاسو ته پته ولګي چې دا کوم ټارګټ سیسټم دی دا کوم ټارګټ دی چې دا زموږ سره په څه کې رننګ دی دا کوم ټارګټ سیسټم دی زموږ سره موبایل فون دی زموږ سره په څه کې رننګ دی زموږ سره اپریټنګ سیسټم دی لینکس دی زموږ سره ونډو اپریټنګ سیسټم دی زموږ سره یو راوټر دی څه شی دی
نو د او کمانډ په ذریعہ باندې مونږه اپریټینګ سیستم ډیټیکشن کولای شو چې زموږ سره کوم اپریټینګ سیستم دی کوم سروس دی یا کوم ټارګټ دی چې دیتا مطلب دا زموږ سره په موبایل فون کې رننګ کړي یا زموږ سره په پی سي کې رننګ کړي دا تاسو کتلی شئ دلته تاسو کتلی شئ زموږ سره سکینینګ ریزلټ سیوا شو دا زموږ سره سکینینګ ریزلټ دی اګریس یو او اس اپریټینګ سیستم چې لینکس دی دا غي ورژن تاسو کتلی شئ دا غي چې کوم دی نور انفارمیشن هم تاسو کتلی شئ د کم کمانډ په ذریعہ باندې آیپن کیپټل او اس ډیټیکشن دا تاسو فردر نور هم انالایز کولای شئ ډیپلی انالایز کولای شئ چې دا سروس یا چې کوم دا ټارګټ سیستم دی کم ډیټیل چې موږ ته ډسپلی شو چې دا موږ ته څه ویل غواړي نو دا تاسو دلته کتلی شئ یا تاسو انالایز کولی شئ اګین موږ سکرین کلیر کو انټر به پریس کو رابشو خپل ویب سایټ دا تاسو په خپل باندې اپلای کړئ نو تاسو کانسپټ په بالکل کلیر شي هغې نه پس زموږ سره آوټپوټ دی بس مثال کے طور پر یو ټارګټ سیستم باندې موږ خپل اکټیویټي کوو ټارګټ سیستم زموږ سره یا 1000 ټارګټ دي زموږ سره یا 100 ټارګټ دي یا 50 ټارګټ دي هغه سکینینګ هغه انفارمیشن چې موږ سٹور کوو نو موږ وایو چې په یو پی ډی اف کې سیو کوو یا په یو فایل کې زموږ سره سیو شي دا زموږ سره آوټپوټ اپشن دی دا زموږ سره کمانډ دی ان میپ هغې نه پس چې کوم آوټپوټ دی هغې لپاره کمانډ دی آیپن او کیپټل ان او فایل نوم او ټارګټ چې کوم سیستم دی کوم ټارګټ سیستم ډیټا چې تاسو سٹور کوئ په یو فایل کې هغه به تاسو سپیسیفای کړئ لکه مثال کے طور پر دا زموږ سره کمانډ دی هغه زموږ سره ټایپ کوو ان میپ آیپن ان میپ هغې نه پس زموږ سره ټارګټ دی زموږ سره ان میپ ډاټ او آر جي زموږ سره شو او آیپن او ایکس دا او ایکس کمانډ په ذریعه باندې موږ آوټپوټ زموږ سره فایل سیو کیږي نو فایل نوم ورکړو مطلب فار ایگزامپل دی ټیکسټ ډاټ ټي ایکس ټي انټر به پریس کړو نو دا ریزلټ چې زموږ سره کوم شو کیږي دا ریزلټ چې زموږ سره کوم سٹور کیږي دا به زموږ سره په ټي ایکس ټي فایل کې شو کیږي دا به موږ پریکټیکل وګورو چې زموږ سره کار کوي او که نه کوي دا زموږ سره سکینینګ سټارټ دی دا سکینینګ کمپلیټ شي دا فایل به موږ اوپن کړو چې په دې فایل کې زموږ سره دا ریزلټ موجود دی او که نه دی نو دا دې کمانډ په ذریعه باندې او ایکس کمانډ زموږ سره دی زموږ سره او ان کمانډ دی او اوپن کمانډ دی د دې کمانډ په ذریعه باندې موږ آوټپوټ موږ سیو کولی شو یو فایل هغې ریزلټ موږ سیو کولی شو د خپل ټارګټ سیستم په کوم ټولز کې په ان میپ ټولز کې دلته تاسو کتلی شئ زموږ سکینینګ کمپلیټ شو موږ به ایلس ټایپ کړو چې زموږ سره لیست شي ډایرکټري دلته تاسو کتلی شئ زموږ سره دا فایل سیو شوی دی نو دا به موږ وګورو چې دا ریزلټ پکې زموږ سره موجود دی او که نه دی نو کیټ د کیټ کمانډ په ذریعه دا کمانډ موږ آلریډي کړي دي د کمانډ چې کوم ټولز دي کمانډ چې کوم ویډیو دی هغه تاسو وګورئ نو تاسو کانسپټ به بالکل کلیر شي د کیټ کمانډ په ذریعه باندې موږ کتلی شو څه شي په یو فایل کې چې زموږ سره کوم ټیکسټ دی هغه موږ کتلی شو دا زموږ سره ټیسټ ډاټ ټي ایکس ټي انټر به پریس کړو دلته تاسو کتلی شئ دا زموږ سره ریزلټ ډسپلی شو دا زموږ سره ریزلټ ډسپلی شو په ټیکس ډاټ ټي ایکس ټي کمانډ کې چې زموږ سره ټي ایکس ټي فایل کې زموږ سره کوم ریزلټ او زموږ سره ډسپلی شو نو د دې په ذریعه باندې تاسو کتلی شئ او انالایز کولی شئ خپل ټارګټ سیستم اګین به موږ سکرین کلیر کړو دلته به ټایپ کړو ایلس او زموږ سره دی نینو دا زموږ سره یو ایډیټر دی د هغې نه پس ټیکسو ډاټ ټي ایکس ټي انټر به موږ پریس کړو نو دلته هم تاسو کتلی شئ هغه ریزلټ په زموږ سره ډسپلی کېږي هغه ریزلټ په زموږ سره شو کېږي نو دا تاسو فردر نور هم انالایز کولی شئ نو امید لرم چې دا کانسپټ تاسو کلیر شوی دی اګین به موږ دا کلوز کړو خپل ټرمینل به اوپن کړو را به شو خپل پی ډي اف ته نو د دې کمانډ په ذریعه باندې آیپن او کمانډ آیپن او ایکس او آیپن اوپن د دې کمانډ په ذریعه باندې تاسو د ټارګټ سیستم چې کوم سکینینګ کړی د هغې آوټپوټ تاسو سیو کولی شئ او هغه تاسو ټي ایکس ټي فایل کې هم شي په ایچ ټي ایم ایل فایل کې هم شي ایکسټینشن تاسو د خپل مرضۍ مطابق چینج کولی شئ هغې نه پس زموږ سره د ټایمینګ اینډ پرفارمنس د دې مطلب دا چې کوم ټارګټ سیستم موږ سکین کوو یا کوم ټارګټ سیستم باندې موږ خپل اکټیویټي پرفارم کوو چې دا زموږ سره سکینینګ په فاست طریقې سره وشي په تیز طریقه باندې وشي د هغې لپاره زموږ سره دا مختلف کمانډ چې دي په ذریعه باندې موږ خپل سکینینګ سپیډ سیوا کولی شو دا زموږ سره آیپن ټي دی دې مطلب دا چې ټایمینګ چې کوم سپیډ دی زموږ سره سیوا کا بای ډیفالټ چې کوم سپیډ دی هغه زموږ سره زموږ پریکټیکل به وګورو دلته به ټایپ کړو ان میپ آیپن ایچ دې کمانډ په ذریعه باندې موږ د ان میپ هیلپ اوپن کولی شو انټر به پریس کړو دا زموږ سره د ان میپ هیلپ دلته زموږ سره دا مختلف کمانډ دي دا کمانډ تاسو پریکټیکل په خپله باندې اپلای کولی شئ
دا زموږ سره مختلف کمانډ دي. نو که فرض که تاسو ګورئ چې زموږ سره ټایمینګ سپیډ چې موږ خپل ټارګټ سیستم په سپیډ سره په تیزۍ سره سکین کوو او هغه موږ اکټیویټي پرفارم کوو. زموږ سره بدل تاسو راځي ټایمینګ. دا زموږ سره دی IPT. د دې کمانډ په ځای باندې تاسو سیټ کولی شئ ټایمینګ چې زموږ کوم ټارګټ سیستم دی چې زموږ سره په څومره ټایم کې یا په څومره تیزۍ کې زموږ سره سکینینګ شي. دا به موږ پریکټیکلی اپلای کوو. اګین موږ سکرین کلیر کوو. nmap IPT ټي مطلب په څومره سپیډ کې تاسو خپل ټارګټ سیستم سکین کول غواړئ. نو زموږ سره د 1 نه شروع شوی دی د 5 پورې. دا زموږ سره سپیډ دی. نو بای ډیفالټ چې کوم سپیډ دی هغه زموږ سره 3 دی. دا به موږ فاسټ سکینینګ کوو چې زموږ سره دا سکینینګ زر وشي. د هغې لپاره دی IPT. د هغې نه پس nmap.org انټر به پریس کوو. د دې د سکینینګ به زموږ سره بیسټ وشي او فاسټ وشي. دلته تاسو کتلی چې زموږ سره به ریزلټ ډسپلی شي. ځکه چې دا سکینینګ زموږ سره فاسټ دی. دا کمانډ زموږ سره د دې مطلب دی چې د دې ټایمینګ سپیډ زموږ سره تیز کا. دلته هم تاسو کتلی شئ را به شو نوی فایل nmap -h. اګین موږ راشو ټایمینګ ته. نو دلته تاسو ټایمینګ کتلی شئ ټایمینګ اینډ پرفارمنس IPT. دې کمانډ په ذریعه باندې تاسو خپل سکین چې کوم دی های کولی شئ او فاسټ کولی شئ. که دلته موږ راشو خپل سکینینګ وګورو او انټر پریس کړو 70% سکینینګ زموږ سره شوی دی. اګین موږ انټر پریس کوو. نو دلته تاسو خپل پروسس کتلی شئ زموږ سره په څومره تیزۍ سره دا سکینینګ وشو هغه تاسو کتلی شئ. نو د IPT د دې کمانډ په ذریعه باندې تاسو سکینینګ فاسټ کولی شئ یا تاسو زر کولی شئ. اګین موږ ټایپ کوو کلیر. دا زموږ سره مختلف کمانډ دی. زموږ سره هیلپ دی تاسو کتلی شئ. هغې نه پس زموږ سره نیکسټ کمانډ دی. دا به تاسو په خپله باندې اپلای کړئ. نو ستاسو کانسیپټ په بالکل کلیر شي. دا اگزامپل دی. دا اگزامپل تاسو کتلی شئ. د دې په بیس باندې تاسو خپل اکټیویټي پرفارم کولی شئ. هغې نه پس زموږ سره فایروال ایویژن ټیکنیکس دی. فایروال به موږ څنګه بایپاس کوو دا به موږ په نیکسټ ویډیو کې وګورو. نو امید لرم چې نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. اګین موږ سکرین کلیر کړو. دا زموږ سره nmap دی. نو امید لرم چې دا کانسیپټ په ستاسو کلیر شوی وي. په څه طریقه باندې تاسو خپل اکټیویټي پرفارم کولی شئ. nmap د دې ټولز په مدد سره موږ خپل اکټیویټي پرفارم کوو. هغه اکټیویټي کوم چې د سایبر سکیورټي ریلیټډ وي. د nmap ټولز په ذریعه باندې موږ په نیټورک کې چې کوم ډیوایس کنیکټ وي هغه آیډنټیفای کولی شو. په هغې کې زموږ سره څه ډیوایس کیدی شي انټرنیټ آف تھنګ کوم ډیوایس چې د انټرنیټ سره کنیکټ کیږي. نو زموږ سره چې په نیټورک کې کوم ډیوایس کنیکټ وي هغه تاسو د nmap ټولز په ذریعه باندې فایند کولی شئ. که هغه ډیوایس زموږ سره PC وي، که هغه زموږ سره موبایل فون وي، که هغه زموږ سره راوټر وي، که هغه زموږ سره پرنټر وي، که هغه زموږ سره هر ډیوایس شو چې د انټرنیټ سره کنیکټ وي نو د nmap ټولز په ذریعه باندې تاسو فایند کولی شئ، ډیټیکټ کولی شئ. هغې نه پس زموږ سره د nmap ټولز په ذریعه باندې تاسو اوپن پورټ هم فایند کړه، آیډنټیفای کړه چې اوپن پورټ په ذریعه باندې موږ خپل د ټارګټ سیستم اوپن پورټ فایند کولی شو. زموږ سره په ټارګټ سیستم کې کوم اوپن پورټ دی کم کلوز پورټ دی. هغې نه پس زموږ سره دی سروس ډیټیکشن چې د nmap ټولز په ذریعه باندې تاسو سروس ډیټیکټ کولی شئ. زموږ کوم ټارګټ سیستم دی چې په دې کې کوم سروس رننګ کې دي، د کوم سروس په ذریعه باندې چې موږ خپل ډیټا ټرانسمیټ کوو او ریسیو کوي. هغې نه پس زموږ سره تاسو وکتلی شو چې په ټارګټ سیستم کې به تاسو ولنریبلیټي څنګه فایند کوئ، ورجن ډیټیکشن به تاسو څنګه کوئ چې هغې په ذریعه باندې تاسو په ټارګټ سیستم کې ولنریبلیټي فایند کړه او هغه ولنریبلیټي تاسو فردر انالایز کولی شئ، فردر ایکسپلویټ کولی شئ. نو امید لرم چې دا کانسیپټ په تاسو کلیر شوی. څه خبره غلطه شوي په کوم ځای کې باندې نه یې پوه شوي په کمنټ باکس کې ووایئ. ستاسو کانسیپټ په بالکل کلیر کړو.